د تیرې 3 ورځو نه په پاکستان کې د ترهګرۍ مختلف واقعیات مخې ته راغلي چې څه کې افسوسناک واقعه د وانا کیډټ کالج اور د اسلام آباد په کچرو مخې ته خودکش حمله وه. تاسو ته مونږ ووایو چې د عسکریت پسندو د اړخ نه جنوبي وزیرستان وانا کیډټ کالج باندې خودکش حمله اول وشوه. بیا هغې نه پس ته 3 دهشتګرد کمپاوند کې ننوتل اډمنسټریشن بلاک ته چې څه د وجې سیکیورټي فورسز خپل کلیرنس اپریشن دپاره SSG کمانډوز راوغوښتل او هغې 600 نه زیات سټوډنټان اخوا نه ریسکیو کړل او افټر دیټ هغې اخوا کلیرنس اپریشن وکړو چې څه کې هغې 3 کم دهشتګرد هغه یې ووژل. خودکش حمله آورو هغې سره په موقع باندې هغې بل دهشتګرد مړ کړو او 15 ټوټل دهشتګرد هغې اخوا مړه کړل. دا پیښې نه پس ته فوري طور باندې په هغې په سبا اسلام آباد ضلعي کچرو نه بهر یو خودکش دھماکه وشوه چې څه کې 12 عام خلک چې وو هغه شهیدان شو. ضلعي کچرو نه بهر عام ولس هم ولاړو، وکیلان هم او نور طبقې خلک هم کچرو ته راځي چې څه کې 21 نه زیات ژوبل شول. نو دا پیښه هم راغله. بیا په بنو کې 2 ورځې وړاندې یو SHO یې کډنیپ کړی و. امایدینو د اړخه عسکریت پسندو سره جرګې وشولې، یو ډیل وشو چې څه په تحت SHO یې رها کولو اعلان وشو. SHO لا کور ته راتلو نو په لاره کې هغه هم شهید کو. دې سلسله کې وانه حوالې سره عسکریت پسندو تنظیمونو لا تعلقي اعلان کړی، خو سیکیورټي ادارو د اړخ نه دا یو کنفرم اطلاعات دي چې دې کې شدت پسند ملوث وو. د تعلیمي ادارو حوالې سره کله د تنظیمونو یو بیانیه جاری کوي، یو پریس ریلیز جاری کوي هر وخت چې تعلیمي ادارو، مدارسو او نور داسې دستګاهانو سره د شدت پسندو هیڅ تعلق نشي او نه به کله هغې باندې دي حملې وکړي یا اټیک به وکړي. هغې صرف او صرف سیکیورټي فورسز سره دشمني ده او همغې سره به هغې جنګېږي. خو موږ اکثره وګورو په DI خان کې، پټان کې، لکي مروت کې خبرونه مخې ته راشي، ویډیوز مخې ته راشي چې د عسکریت پسندو د اړخه سکول باندې راکټ لانچر یې ویشتو، دستي بم یې ویشتو، ID بم یې ولګي، خو هغې د وجې سکول والوزولو، کله BHU والوزي او دا پیښه د وانا کیډټ کالج مخې ته راغله. نو دا ډېره قابل مذمت یو پیښه ده، خو سیکیورټي فورسز د اړخ نه بھرپور کاروایی وشوله او 600 نه زیات ماشومان یې ریسکیو کړل. دې ماشومانو کې شمالي او د جنوبي وزیرستان طلبه رهایشیان هم شامل وو او د وجې امایدین چې کم د هغې علاقې اوسېدونکي دي، مشران دي، قبایلي مشران دي، هغې د عسکریت پسندو شدید سخت الفاظو کې مذمت یې کړی دی او دا یې ویلي دي چې اخوا یو خوا کله دم تنظیمونه دا نارې وهي چې تعلیمي ادارو باندې هغې به اټیکس نه کوي، خو هغې هغه 2014 په پېښور کې چې کم APS باندې حمله یې کړې وه، هغه شانتې حمله دلته اوس په وانه باندې وکړه. خو د سیکیورټي فورسز خپل کم اکشن وخیلو او کم بھرپور کاروایی وکړه او فوري طور باندې د دهشتګردو مخنیوی وکړو. نو دې نه خو ظاهره ده چې که سیکیورټي فورسز نه وی نو نن به د APS نه زیات شهیدان په وانا کیډټ کالج کې شوي وي. دلته خبرونه مخې ته راځي، صوبایي حکومت بارها دا چغې وهي چې سیکیورټي فورسز د خیبر پښتونخوا کې د عسکریت پسندو خلاف داسې اپریشن نه کوي. خو ماهرینو سره مونږ خبرې وشولې، دانشورو سره زموږ خبرې شوې، صحافیانو نه مونږ تپوسونه وکړل. نو هغې وینا دا ده که نن د سیکیورټي فورسز په دې خیبر پښتونخوا کې نه وي نو په وانه کې به نن 600 نه زیات شهیدان ماشومان راوتې. خو شکر دی چې سیکیورټي فورسز بھرپوره کاروایی وکړه او 15 واړه عسکریت پسند په موقع باندې هلاک. چونکې اپریشن غټو او ذرایع دا وایي چې سیکیورټي فورسز محتاط و، حکمت عملي هغې کوله
چې چرته بارود دهشتګردو ته اړخه نه ایښودل شوي یا کوم سرنګ یې نه جوړ کړي، نو ځکه دومره ټایم پې ولګېده، خو هغې دا اپریشن کامیابه کړو. یو خوا صوبایي حکومت دا خبرې کوي چې سیکیورټي فورسز دې خپل اپریشن یې بندي کړي، بل خوا وفاقي حکومت دا وایي چې دهشتګردو خلاف دی کلین سویپ اپریشن دی جاری. یو خوا وفاقي او سیکیورټي فورسز په یو پیج باندې دي او دی خوا صوبایي حکومت چې دی هغې سره په یو صف باندې نه راځي او همیشه د هغې خلاف بیانونه جاری کوي. سیاسي جنگ خو یو طرف ته، خو چې کله په صوبې کې او په پاکستان کې ملک کې د امن خبر راځي یا د بدامني مخنیوي خبر راځي، نو پکار دی چې صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت او سیکیورټي ادارې اسټابلیشمنټ دی په یو صف باندې راشي تاکي چې په ملک کې امن راشي.